رب العالمین جل جلاله آقا دو جهان صلی اللہ علیہ وسلم تا داسې صحابه ورکل، داسې ملګری ورته ورکل چې د هغې نظیر په مخکینو امتونو کې نشته دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره چې کوم ملګری شو، هغه عظیمې قربانۍ ورکړلې. زمونږ د ټولو امت او د امت ته امامانو متفقه فیصله ده چې صحابه دا په مخ د ځمکه باندې پیغمبرانو نه پس لویه درجه لري، د پیغمبرانو لویه درجه ده، او بیا هغې پسې د صحابهو درجه ده، او بیا په صحابهو کې مختلف مراتب دي. خلفای راشدین په ټولو باندې اوچت دي، او بیا اصحاب د بیعت چاته رسول الله په مبارکو لاسو بیعت کړو، بیا د بدر صحابه دي 314 د هغې لویه درجه ده. بیا اصحاب بیعت الرضوان دي، باقاعده د صحابو دا درجې دي. خو په دې ټول متفق دي چې د خلفای راشدینو درجه په ټولو باندې اوچته ده. خلفای راشدین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه، علی المرتضی رضی الله تعالی ته خلفای راشدین وی. بیا په خلفای راشدینو کې د ټولو نه لویه مرتبه دا د ابوبکر صدیق ده، او بیا دویمه درجه د عمر فاروق ده، او بیا دریمه درجه د عثمان ذی النورین ده، او بیا څلورمه درجه د علی المرتضی ده. په دې تمامه دنیا متفقه ده. کمزور او نو حکم یې وکړي چې مرو ابا بکر، ابو بکر ته وایي چې هغه په مصلی ودرېږي او د جمع د مونځ ورکړي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارکه بیبي ده او زمونږ د مسلمانانو مور ده. هغې پیغمبر علیه السلام ته وایي چې زما د پلار اړه ډېر نرم دی، ابو بکر ډېر رقیق القلب و، هسې نه هغه په مصلی ودرېږي نو جاړي به، ځکه مصلی باندې خو به رسول الله مبارک ودرېدو، او نن ابو بکر ودرېږي نو جاړي به کېدی شي د جړا د وجې نه هغه مونځ پوره نه کړی شي. نو حضرت عمر لږ مضبوط دی، که حضرت عمر ته مو ووایي چې هغه په مصلی باندې ودرېږي، نو رسول الله بیا حکم وکړو چې مرو ابا بکر فلیصلي بالناس، ابو بکر ته ووایئ چې هغه مونځ وکړي. بیبي حفصې ته ووایي، دا هم د رسول الله بیبي ده او دا د حضرت عمر لور ده. بیبي حفصې ته وایي چې ما خو یو ځل رسول الله ته ووایي، تم ورته ووایه چې د ابوبکر اړه ډېر نری دی، هسې نه په مصلی به ودرېږي او مونځ به پوره نه کړی شي. نو بیبي حفصې رسول الله مبارک ته وایي چې ای د خدای رسوله، ابوبکر خو ډېر نرم دله دی، هغه به په مصلی ودرېږي لیکن ممکنه ده مونځ کې په جړا شي او مونځ به ترې مات شي. حضرت عمر قوي دی، هغه ته ووایه. نو رسول الله غصه شو چې زه درته مرو ابا بکر فلیصلي بالناس، زه وایم چې ابوبکر ته ووایئ چې هغه مونځ وکړي، تاسو بیا ما ته بیا دا وایئ. او ویوی انتن صواحب یوسف علیه السلام هم د ښځو د لاسه نه مختلفو مصیبتونو کې ګرفتار شوی و. کله زلیخا چې کومدنو دروازې بندوي او ناجایزه مطالبه کوي، او کله څه کوي، کله جیل ته ځي. مرو ابا بکر فلیصلي بالناس، ابو بکر ته وایئ چې هغه لګیا دی مونځ وکړي. د دې نه تمام صحابه دا ثابتوي چې پیغمبر علیه السلام د دې نه دا
خبره ثابتوله چې زمانه پس په مصلی باندې ابوبکر صدیق ولاړي. دغه رنګ یو ځل یوه ښځه راله، د رسول الله مبارک نه د مسلو تپوس کولو، او بیا چې تلانه ای د خدای رسوله بیا به زه د مسلو تپوس چا نه کومه، وی زمانه وی که ته نه بیا د ابوبکر نه د مسلو تپوس کوئ. یعنی اشاره وه چې زمانه پس به خلیفه ابوبکر صدیقی. یو ځل د بیبي په سر کې درد و، د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ډېر سخت تکلیف و. نو کله نا کله سړی چې په ډېر تکلیف کې وي نو هغه دا ویلی شي چې وایي سر مې مات شو، وایي ډېر تکلیف ته بیبي وایي واره اساه هاي سره فریاد یې کولو چې په سر مې ډېر درد دی. پیغمبر علیه السلام وایي چې دا کلمه خو ما ته ویل پکار واره اساه، تو خو خوش قسمت ہے که زما په ژوند کې ته وفات شوې نو خو زه به در باندې د جنازې مونځ وکړم او زه به ستا د بخښنې دپاره دعا وکړم، او رسول الله مبارک چې په چا د جنازې مونځ وکړي او رسول الله مبارک چې د چا دپاره بخښنه وغواړي. اوږد روایت دی. پیغمبر علیه السلام وایي ډېر مې غواړي چې ستا پلار او ستا ورور راوغواړم او مسله ورته څرګنده کړم چې زما نه پس به ابوبکر خلیفه وي، لیکن دا خبره زه پرېږدم الله ته او مسلمانانو ته زما دا یقین ده چې زما نه پس به خلک ابوبکر منتخب کوي. دا تمامې خبرې دې ته اشاره وه چې ما پسې به خلیفه چې وي نو هغه به ابوبکر صدیقي. چنانچه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې جهان نه تشریف یوړلو، دار آخرت ته منتقل شو. صحابو کې خبره معلومه شو چې پیغمبر علیه السلام خو وفات شوی دی. نو دا بالکل د قیامت ورځ وه. غټو غټو صحابو خبرې نشوې کولی. حضرت عثمان څومره لوی صحابي دی، حضرت علی څومره لوی قوي او بهادر دی، د هغې ژبو خبرې نشوې کولی. بعضې وخت کې د غم د وجې نه د سړي په ژبه بیا خبرې نه راځي. او حضرت عمر خو توره راواغسته چې خبردار څوک دا خبره ونه کي چې پیغمبر علیه السلام وفات دی، کنې زه به په دې توره دا سر وم. چا غږ نشو کولی. تمام صحابه خاموشه دي. ابوبکر صدیق د رسول الله مبارک په اجازت باندې بارانۍ ځمکې ته تلو. د مدینې منورې نه بهر ځمکې دي، د رسول الله نه اجازت غوښتی و، هغې ته تلو. یکدم یو صحابي په اس باندې سور شو، ابوبکر صدیق ته ورغی چې خبر خو نه آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم د دې جهان نه تشریف یوړو او حضرت عمر سره توره ده سو قتل نکي. هغه دا اعلان کړی ده چې ګوره ما ته دا خبره مه وایئ، ځکه د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مخکې ډېره زمانه تېره شوې وه، پیغمبر نو راغلی. د حضرت عیسی علیه السلام او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې څه د پاسه 500 کاله دي. دومره زمانه کې پیغمبر نو راغلی. نو د خلکو د پیغمبر باره کې عجیب عجیب عقیدې وي. چا دا وي چې پیغمبر ډومري نه. هغه سړی ابوبکر صدیق ته ورغی، هغه هم ډېر په تیزۍ باندې یکدم راغی. چې راغی څه ګوري چې تمام صحابه په چغو چغو جاړي. ابوبکر صدیق د ټولو نه مخکې د خپل لور کور ته د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کور ته ورغی او هلته د پیغمبر علیه السلام مبارک مقدس معطر جسم پروتو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ نه کمبل پورته کو او پیغمبر علیه السلام په دې تندي باندې ښکل کړلو او بیا وایي چې اشهد انک بلغت الرساله، زه د دې ګواهي ورکوم ای خوږه پیغمبره تا د رسالت او د نبوت هغه فریده پوره ادا کړله. وادیت الامانه، خدای چې کوم امانت ته قرآن او د حدیثو درکړي
اغا امانتنا تا قوم تا ارسول ونصحت الامتا او امت تا نصیحتنا اکڑل او وجاہدت فی اللہ حق جہاده دا خدای پلارا کے دے پورا پورا جہادنا اکڑل حتی اتاک الیقین تردی چتا تا یقین راگے یقین نا مراد مرگ دے او بیا رسول اللہ مبارک پا مخ مبارک بانی اگا کمبل برابر کو باہر توتو او حضرت عمر سر تور دا ابو بکر حضرت عمر تو نہ قتل سیدھا لاڑو او دا رسول اللہ پا منبر بانے کی ناستو تمام صحابہ ورطا متوجی شل او خطبے اویل نحمده ونستعینه او بیوی چے علا او خلق خبردار من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت او سو کوئی نصر کی داوی چے علا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد ماتا چاچی دا رسول اللہ عبادت کولو واقعی اگا وفات شو او قرآن وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم پیغمبر علیہ السلام خو علوی عظیم الشان برگزیدہ پیغمبر دے او د دې پیغمبر نمخ کې ډېر پیغمبران وفات شوي دي کداغه عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم که په خپل مرګ باندې مړ شي یا په جهاد کې شهید شي انقلبتم علی اعقابکم تاسو به دین پرېږدئ تاسو به دین پرېږدئ حضرت ابوبکر چې دا آیت وویل نو د تمامو صحابو اگر ذہنونا یکدم درست شو اوہو الکدا آیت موجودو مونگنا بالکل یرو دا غم دا وجنا کلنا کلا دا سڑی دا فکرنا آیت یا دا سڑی دا فکرنا یو حدیثو دی حضرت عمر وی قسم نے ماتا دغی وقت کی پتو لگی دا چه خواه پیغمبرم دا دی جہان نا تشریف اڑی تورے روگو نے کی خدا ابو بکر صدیق پا خطبی سر طول خلق چکمدن مطمئن شو الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت رب العالمین جل جلالہ ازلی و بدیل اغبان فنا نرا دی نصحابہ پوشو چه واقعی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دی جہان نا تشریف یوڑلو بیا دا رسول اللہ مبارک دا وفات نہ پس دا خلافت مسئلہ وا حضرت عمر تا چاوی چی تاسو دلتے دا مدینه منوری خلق انصار اغاخو پسقیفہ دا ابو ساعدہ کی سقیفہ بنی ساعدہ کی لگیاری جمع شوی دی دا رسول اللہ مبارک دا جماعت نا بہر اسمگا ونشتا دا مدینه منوری دا جرگوز او دل تبا غی جرگی و مشوری و جلسی کولی چی انصار التجمع دی دان تخپل مشر منتخب کئی ابو بکر صدیق و حضرت عمر یکدم التورالل چاورتوی التمدائی کی ریشی غی خپل مشر مقرر کڑی او دا دیر اگرانا خبروا لیکن رسول اللہ فرمائلیو چی الائمت من قریش الائمت من قریش خلفاء دابا دا قریشیانو نوی انصار عرب دی لیکن قریش خو ندی انصار خود قبیل اوس او دا خدرج دا قبیل عربو او دا رسول اللہ حکم موجود دے الائمت من قریش ورالل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی ما پلارے و زبردست تقریر پدہن کراوستو چی دبالتا ورشمنو دا تقریر بکوما ورالل انصار دی تپاسی دل دی سلام واچولو وعلیکم السلام سنگ جمع شویئی یر رسول اللہ مبارک دا دی جہان نا تشریف یوڑو منگا مشر منتخب کو نو حضرت عمر تقریر شروع کولو ابو بکر و تیز عمر تلک صبرو کا
ابو بکر صدیق تقریر شروع کو او دا انصار بلا تعریف کو چې انصار داسې دي لیکن رونو د مشرۍ مسله ده د رسول الله حدیث موجود ده الائمه من قریش ائمه او خلفاء دا به د قریشیانو نه وي اوږد تقریر کو حضرت عمر وایي قسم په خدای ما چې کوم تقریر سوچ کړو د هغې نه بهترین تقریر وکړلو او بیا وایي دا عمر دی او دا پلان کې صحابي دی دا پلان کې قرشي دی وایي په دې کې کم یو مخوښ دی چې هغه موږ خلیفه او مشر کو حضرت عمر وایي زما نوم یې چې واغېشتو په ما زلزله راغله او دا ځمکه زما د خپو لاندې بلکل داسې ښکارېده لکه زه خوځم او سر را باندې ګرځېدو چې ابوبکر به موجود وي عمر به خلیفه وي یکدم زه پاڅېدم او ما خلکو ته ووایي چې خلکو تاسو ته پته ده چې رسول الله مبارک په مرض کې دا فرمایلی و چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس دا ابوبکر صدیق د رسول الله په ژوند کې د رسول الله په مبارکه مصلی باندې ولاړ دی او څومره منځونه ده د رسول الله په حیات کې په مصلی باندې وکړل بل قرآن وایي ثانی اثنین اذ هما فی الغار هغه وخت مې یاد کا چې دا دوه تنه په غار ثور کې چې کوم موجود وو پیغمبر علیه السلام چې هجرت کولو نو ابوبکر صدیق ورسره ابوبکر مخکې راتلو هجرت پیغمبر علیه السلام ورته صبر وکړه دواړه به یو ځای هجرت کوله مزه ابوبکر دو اوښې ساتلې وي او بهترین خوراک به ورته ورکولو چې دا به هجرت کې پکاري